قبر مبارک تیار شو او دا عاشقانو صحابونو چې ډېر نیغ نیغ به یې ورته د ثواب او د محبت په نیت کتل همیشه همیشه دپاره د رب ذوالجلال حبیب د هغه مبارکو صحابونه خپل جنت الفردوس ته لاړه صحابه را روان دي ماسخوتن نیمه شپه ده کومه لور چې اکا مبارک ته ډېره ګرانه او دا اخري فاتحه وه په اولادو په بچو کې تاریخ لیکي چې په خپل ژوند د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې کې خاندلې نه ونه مسکل شوې وه بېبي عایشه مبارکه ورکې ولاړه وه او صحابه را روان دي بیلچې او کودالې او کټ ورسره دی زړه یې تاو کړی صحابو ته وایي طابت انفسکم ان تحسوا على رسول الله ترابا وایي زړونه مې یخ شو صحابو صبر نه وی چې زما په ښکلي بابا په هغه نازک بدن هغه ښکلي رخسار چې د دې امت دپاره په کاڼو لګېدلی و تاسو پې خورې واړولې آرام درته راغی برابر شوی امام بخاری باب ما جاء فی وفات النبی صلی الله علیه وسلم په ټوله مدینه منوره کې داسې د غوغا رز داسې د درد او د ویر رز نه تېره شوې کومه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د وفات صحابه کرام راغلل مسجد کې ناست دي په ټولو صحابو کې حوصله د ابوبکر صدیق صاحب دا په ځای وه حالانکه در ټول امت او ټول عالم اسلام ته رسېدلی و دا هغه مبارک په یخ کې به کله کله راجمع شو حضرت میمونه رضی الله عنها حیات وه دې کره یو شیشه وړه غوندې ګوټ ته مات شوی و دا په هغې کره پرته وه اکا مبارک به پکې کله کله هغه ښکلې سترګې او لیل زلفان غړول او تورول چې کله به صحابه ډېر زیات بې کابو شو نو د مور مبارکې دروازې له به رالل وي هغه شیشه راته لږه راوباسه تفسیر روح المعانی لیکلی دي دا اکا مبارک معجزه وه چې کله به هغه شیشه میموني رضی الله عنها په کپړه کې صحابو ته ورکړه او دوی به ورته لکه پتنګانو غوندې راجمع شو چې هغې نه به هغې کپړه لر کړه هغه کپړې د لر کېدو نه بعد به په هغه شیشه کې صحابو ته د رسول الله علیه السلام رخسار مبارک چې کوم دی نو دا ښکاره حدیث پاک کې راځي وي د دفن نه بعد د رسول الله په دې صحابو کې یو ډېر عاشق صحابي دی سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه سوی بلال تور سوی بلال چې د رسول الله په محبت خپل جسم ټوټې ټوټې کړی و دا د حبشو غلامو چې لکه د زناورو غوندې به خرڅېدو خو د رسول الله په صحبت کې داسې د مینې یو مقام حاصل کړو چې د صحابو په مجلس به راغې نو دا هغه وړې وړې سترګې او غټې شونډې او زیړ غاښونه تور بلال به چې راغې صحابو به ورته وي جاء سیدنا زموږ سردار راغې مشکې ورسره اوبه دي او د رسول الله سلام په هغه قبر مبارک باندې مشک له داسې خوله کولو کړې ده پرو پرو پې داسې نولي عمر فاروق صاحب را روان دی په دې خپل زړه له به د رسول الله په دې روضه باندې تسلي ورکول او دا د مؤمن مسلمان ایمان دی چې دا انبیا علیه السلام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي الله ورله جنتي رزق ورکوي دا حدیثو کتابونه ته ډک دي خو کو چا سټډي وکړه سټډي نشته ټول نیټ فیسبوک پسې خلک روان دي سرچ نشته تحقیقات نشته ورته وی بلال څه کوې عمر فاروق پته راته نه ده ما به جانان ته کتلو ما به ورته په دې ګټه اذان کو نو دی به خوشحالېدو وی خپل زړه له تسلي ورکوم د دې بېنوا او بې اسرې غلام دپاره ما سوا د اوبو چړکاولو نه د الله په کائناتو کې بل څه نشته دونه غریب یم دا وس مې کېږي چې د بیرې غرس نه اوبه راوړم او د رسول الله په قبر باندې واچوم وکان بلال رضی الله تعالی عنه رش الماء على قبر النبي صلی الله علیه و آله وسلم اوبه به پې اچولې هر سبا او ماښام به راتو عمر فاروق رضی الله عنه بکر صدیق سے فرمائی زخم چرته ورتلو ما ورته وی چې امیر المؤمنین یو کار نه کوو
ما ته وی چې عمر فاروق څه کار دی ته څه ویل غواړې یاره یو کار کوو راځئ چې د رسول الله مور کره لاړ شو